بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي رپورټ سره زه یم سید کبیر شاه. ګرانو کتونکو خبره اتره به کوو د صوبې وزیر اعلی الیمین ګنډپور حوالې سره. هغه ویل کېدل دا چې روان دی افغانستان ته، خو هغه دا وایي چې یاره اول خو ما خان صاحب ته جیل ته پرېږدي نه ملاقات دپاره، که چیرې هغه ماته دا وویل نو بیا زه نه د پاسپورټ پروا کوم نه د ویزې پروا کوم. د هغه پاسپورټ بلاک دی. ولې بلاک دی او کولاویږي ولې نه؟ دا وخت موږ سره سینیر صحافي او تجزیه کار عارف یوسفزی صاحب موجود دی. سره ډېره مننه د وخت راکولو. ډېره مننه. الیمین صاحب وینا کوي چې ماته چې خان صاحب ووایي نو ماته بیا د پاسپورټ او د ویزې ضرورت نشته، بیا زه همداسې تللی شم افغانستان. نو زما په خیال کوم دغسې ورتلل پکار دي، بغیر د څه انتظاره ورتلل پکار دي، ځکه چې خان ورته ویلي دي. خان ورته نور څنګه ووایي؟ خان خو عمران خان د پارټۍ ټول شیونه احکامات دی ته دا یا علي خان ته ووایي یا چې ملاقات ته څوک لاړ شي یا چې څوک ملاقات ته نه ځي، نو د عمران خان ټویټر اکاونټ چې دی نو دا اکټیویټ دی او ظاهره خبره د هغه استعمالیږي وخت وخت د هغې نه ټویټس راځي. نو 3 ورځې مخکې د عمران خان د ټویټر هینډل نه همدغه ټویټ راغی چې په هغه ټویټ دی کې خو د نورې خبرې پکې هم دي، خو د الیمین په حوالې سره پکې یو 3 خبرې ډېرې مهمې وې. په هغې کې لومبۍ خبره دا وه چې الیمین دی فوري افغانستان ته لاړ شي، بغیر د څه تاخیر نه دی افغانستان ته لاړ شي، د افغانستان حکومت سره دې کینی او هغې سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خبرو جوړولو کې خپل کردار ولوبوي. نو دا خو په ټویټ کې او عمران خان ویلي چې یہ میں الیمین کو حکم دیتا ہوں، یعنی حکم یې ورکړی دی. نو اوس که الیمین بیا دا وایي چې یاره عمران خان دې ماته وایي، عمران خان خو ویلي دي. عمران خان دې نه مخکې هم دا خبره 100 ځله کړې ده. دویمه خبره په ټویټ کې عمران خان الیمین ته دا کړې ده چې الیمین دې فوري په پښتونخوا کې ملیټري اپریشنز چې کوم دي دا دې ودرئ. او درېمه خبره ورته دا کړې ده چې ډرون حملې دي الیمین په پښتونخوا کې ودرئ. دې سره ما وایي د ډرون حملو خلاف تحریکونه چلولي دي عمران خان وایي. نو او باقي د افغان مهاجرینو د انخلا والے سره ورته خبره کړې ده. نو زما په خیال چې دې کې خو د عمران خان سره څه ملاقات ضرورت نشته، ځکه چې عمران خان کلیر کټ آرډرز دې نه مخکې راغلي وو. اوس خو هغه باقاعده لیکلي چې زه دله حکم ورکوم چې دې لاړ شي. او که چېرې اوس الیمین وایي ګوره اول اتو میاشتونه الیمین او بیرسټر صاحب ته یو چې موږ افغانستان ته تلل غواړو، موږ سره د وفاق کینی چې موږ سره کوارډینیشن وکړو، موږ د دې او د پاکستان حکومت او د افغانستان ترمنځ خپل کردار لوبول غواړو. دا د اتو میاشتو ته خبرې کولې، تا خو موږ ته په دې اته میاشتو کال کې دا خبره نه وکړې چې زما پاسپورټ نشته، زما پاسپورټ چې نو دا بلاک دی، دا ضبط دی، 9 مئی واقع نه بعد ضبط شوی دی. نو دا خو تا موږ ته نه ویلي. اوس چې کله تا ته عمران خان په واضح ټکو باندې حکم درکو چې ته افغانستان ته ورځه، نو تا په اخر کې پیشو د تیلي نه بار راوباسله. ته اوس موږ ته دا وایي چې زما خو پاسپورټ ضبط دی، پاسپورټ نشته، پاسپورټ ایکسپایر دی یا پاسپورټ چې دی نو دا بلاک شوی دی، نوی پاسپورټ پر راځي. نو یعنی ته نه تلل غواړې، که تا تلل غوښتل اوس هم زه دا وایم که الیمین ګنډاپور د عمران خان په حکم باندې عمل کوي د پاسپورټ ضرورت هم نشته، بغیر پاسپورټ هم تللی شي که دی ورځي. خو دا خو د عمران خان یو اډر شو که نه؟ د عمران خان چې ورته دا 2 اډرونه نور ورکړي دي چې دا فوجي عملیاتو درو، دا ډرون حملې درو، په دې باندې آیا الیمین څه وایي؟ دا الیمین ودرئ که نه؟ دا به الیمین د حکومت په دې فیسیلیټیشن کوي. تاسو وګورئ د الیمین ګنډاپور حکومت په دې پښتونخوا کې د فوجي عملیاتو فیسیلیټیشن کوي، ځکه چې وزیر اعلی د دې حکومت دی. بل خوا تاسو وګورئ دا ډرون حملې چې کېږي دا خو د خلکو د کنزمپشن دپاره، میډیا ګیلریز کې د لوبو دپاره دی د دې خلاف وویل چې موږ د ملیټري اپریشن خلاف یو، په اسمبلی کې چې ووایي موږ د ډرون خلاف یو. د دا فوج راغوښتې د آرټیکل 245 لاندې. تاسو وګورئ چې الیمین ګنډاپور د دې صوبایي حکومت د اپریشن پر ضد باندې چې کومې خبرې کوي یا تاسو د ډرون حملو، دا صرف او صرف د ولس له د دوکې ورکولو دپاره کوي. د اپریشنونو هم حامیان دي، د ډرون حملو هم حامیان دي. تاسو وګورئ باجوړ کې د خلک آی ډي پیز جوړ کړل، نو دا خو صرف د خلکو له دوکه ورکوي. که چېرې الیمین ګنډاپور د دې صوبایي حکومت په پښتونخوا کې د فوج د طرف نه چې کوم اپریشنونه دي، انټیلیجنس بیسډ اپریشنز روان دي، که د دې خلاف دا فوج د آرټیکل 245 لاندې راغوښتی دی، دا انووک دی دا آرټیکل، د آرټیکل 245 ریووک کی، یعنی دا د منسوخ کی ختم دی کی، جدا د ریووک کی نو فوج به د پښتونخوا نه واپس لاړ شي، فوجي عملیات په هم بیا نه کېږي، ډرون په هم نه کېږي. نو کم سے کم دغه چې خلکو له کومه دوکه ورکوي دغه شی نه دی پکار. سر څه به وایي چې د صوبې یو وزیر اعلی د هغه پاسپورټ بلاک دی، خپل پاسپورټ نشي کولاولی، نو د عام ولس به څه کېږي؟ نو دا خو موږ ته اوس پته ولګېده چې د الیمین ګنډاپور پاسپورټ بلاک دی، او زه ډېر په دې خبرو باندې یقین نه ساتم، ځکه چې دا اوس د عمران خان بالکل واضح احکامات راغلي چې افغانستان ته ورشه. نو چې پاسپورټ بلاک ونه تا به موږ ته په دې اتو 9 میاشتو کې کم سے کم یو خبره خو کړې وه، ته خو سهار ماښام وایې زه افغانستان ته ځم.
اوس چې تا ته عمران خان بالکل واضح نس اډر راغی چې ته ورځه افغانستان ته. خو هغه اوس هم د خان صاحب په اډر باندې یقین نه کوي. زما په خیال هغه په ټویټر باندې اعتماد نشته. که څه وجوهات یا وایي چېرې ما د اډیاله ته پرېږدي، زه ملاقات کول غواړم. هغې نه بعد که ما ته وایي زه بیا ځم. هغه الیمین وایي چې زه عمران خان څوک د ما پرېږدي ملاقات له، چې زه عمران خان سره ملاقات وکړم. چې کم الیمین په دستخط باندې خلک عمران خان له ملاقات لځي، هغه الیمین نن دا وایي چې ما دې پرېږدي. الیمین د موږ د دا وایي چې الیمین چا د ملاقات نه ایثار کړی دی، دې ته موږ ته ووایي که نه. وفاقي حکومت خدا توان نه لري چې د یا ملاقات وکړي، بلکې د الیمین په ایما خو عمران خان سره ملاقاتونه کیږي. نو دا هم زما په خیال ټیک خبره نه ده. دا هم د حقایقو نه سترګې هم بندول دي او اسې ایشوز لنګران کول دي چې الیمین او بیرسټر سیف تاسو ګورئ دا د یو سکې دوه روخه دي. نو بیرسټر سیف ملاقات له لاړ شي، الیمین ملاقات له نشي تللی. داسې نه ده. د افغانستان په حوالې سره یا د ملیټري اپریشنز په حوالې سره، د ډرون په حوالې سره، د افغان مهاجرینو په حوالې سره داسې نور ډېرې خبرې دي. د دې په حوالې سره د عمران خان موقف خو بالکل واضح دی. زه اکثر د پی ټی آی والا وایي چې موږ عمران خان لزو چې د هغه کله به وي د هغه د ویژن په بجټ کې واچو. زه اکثر پی ټی آی ته وایم چې تاسو نه د عمران خان نن ویژن هیر شوی دی. موږ ته خو د عمران خان ویژن د هغه یو خبره زبانی یاده ده، د تاسو نه څنګه هیره شوې ده. عمران خان د گورنرز باره کې څه وایي دا خو موږ ته د هغه یو لفظ یاد دی. عمران خان د طالبانو افغانستان حوالې سره څه وایي، د پاکستاني طالبانو حوالې سره څه وایي، ملیټنسي حوالې سره څه وایي، ملیټري اپریشن حوالې سره څه وایي، ډرون سره څه وایي، تجارت حوالې سره څه وایي، افغاني مهاجرینو حوالې سره څه وایي. داسې نور ډېر شیونه دي. د عمران خان تقریرونه یو خبره خلکو ته یاده ده، که یاده ده خلکو ته یاده ده، موږ ته یاده ده، که هیره ده د الیمین نه یاده ده او د پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار ټولې نه یاده ده. ډېره مننه سره، ډېرې ګټورې خبرې مو سره شروع کړې. د ګرانو کتونکو د الیمین د پاسپورټ حوالې سره خبرې کېتې او هغې کې دغه وینا وه چې یاره ما د خان صاحب ته پرېږدي اډیاله جیل ته، نو که هغه ما ته اډر هلته کې په مخامخ باندې وکړي نو بیا زه نه د پاسپورټ پروا کوم او نه د ویزې پروا کوم. دا زموږ نننی پروګرام در بل پروګرام پورې مال او زما ټیم لره کې اجازت د لوی الله په امان.